السلام علیکم ناظرین، زه باچا خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. زمونږ د عامو مولیانو مونږ ډېر بېلارې کړي یو، د خپلې طبې مسالې کوي. قرآن یې لاندې کړی دی او حدیث یې فی رفاسه کړي او د قرآن آیاتونه یې حدیثو ته محتاج کړي او روایاتو ته محتاج کړي. نو په دې دغه باندې یو موضوع ده چې هغه خو د جادو په موضوع کې هم راځي. د قرآن د آخري سورتونه چې کومه دي موعظتین چې ورته وایي، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. نو په دې موضوع باندې دا یو عالم صاحب دی، هغه په بیان کړی دی. خو د هغې نه مخکې یو څو خبرې به درته زه هم وکړم. هغه خبرې دا دي چې د عام امت وایي چې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی او د هغې بیا د ټول دغه ورکوي وایي چې یاره د آخري 2 سورتونه د دې دپاره خاص نازل شوي دي چې په مدینه کې لبید په نبي صلی الله علیه وسلم یو جادو کړی و. هغه بیا نبي صلی الله علیه وسلم خوب ولید و ټیکېدو نه او بیا 2 فرشتې راغلې، ملائک، یو یې خپو ته ودرېده او بل یې سر ته ودرېده. هغه یوه د بلې نه تپوس کوي چې په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څه چل شوی دی، بله وایي چې جادو پې شوی دی. دا خو پوره اوږده قصه ده، تاسو به کیدای شي هر وخت اورېدلي او ډېره به مو اورېدلي. نو په دغه موضوع باندې دغه د قرآن کې الله پاک په هر ځای کې وایي چې څوک په نبي صلی الله علیه وسلم باندې جادو مني نو هغه ظالمان دي. ظالمان څه دي؟ ظالمان دي، کافر دي. او د مکې د مشرکانو به هم وایي چې په دا نبي صلی الله علیه وسلم کله به وایي چې په دې سحر شوی، کله به وایي چې په دې جادو شوی، کله به وایي چې په دې یو شی شوی او کله به وایي چې په دې بل شی شوی. نو دا خبره خو نن دا ټول امت کوي. نو راځئ چې د نفاثات معنا او د عقد معنا مفتي صاحب کړل. راځئ چې د مفتي صاحب نه دا خبره واورو چې مفتي صاحب په یو مدلل انداز کې د دې جواب کړی دی. نو راځئ چې د مفتي صاحب نه دا بیان واورو. راځئ. بل ورځ مې د یو روټي خلاص بیان اورېده، چېرته کوټې ته چا غوښتی دی، جاهل د جهالت ویلو دپاره یې کوټې ته غوښتی دی. هغه جاهل ویلی دي وی چې ته چې جادو په پیغمبر نه منې نو ومن شر النفاثات فی العقد به څه معنی کوي؟ آی مال وحی صاحب، آی مال وحی صاحب. دې ټکي معنا ته وکړه چې الله تا ته دا سوال کوم چې ما د شر د نفاثاتو فی العقد نه بچ کړی چې دا سحر اثر نه کوي. تا ته اوسه پورې من شر نفاثات فی العقد معنا نه ده معلومه. کما معنا چې ابو جهل درته ښودلې ده هغه دې په زړه کې کېنولې ده. کما معنا چې قرآن په خپله ښودلې ده، رسول الله ښودلې ده، هغه تعالی نه ده یاده. نفاثات پوکیو ته وایي. نو تا ته چفکې جوړ که پوکې. په قرآن کې بل ځای کې دا نفس راغلی دی، حدیث کې بل ځای کې دا نفس راغلی دی. مالوئی صاحب ما ته منیر یا ما ته خنزیر یا ما ته کافر مو وایا. مالوئی صاحب معنی زده کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې ستا خدای
د رسول نه کیدی شي لاندې وي ستا عقیده دا ده چې رسول بره دی خدای لاندې دی نو زه به تا ته اول حدیث ووایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان روح القدس نفس فی روعی مالوی صاحب معنی وکا چې جبرائیل راغه نفس فی روعی نو څه مطلب زما په غوږ کې پوکې وکړو ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږ خوږېده څه چلو ان الجبرائیل یا ان روح القدس نفس فی روعی جبرائیل علیہ السلام راغه زما غوږ کې پټه خبره وکړه زده دې کړه مولانا صاحب مخکې قرآن وګوره قرآن کریم وایي چې کفار دا غواړي لیطفئوا نور الله بافواههم مشرکان کافران دا غواړي چې د الله دا رڼا مړه کی په پوکیو باندې اسی ته په ایمان وایا د دین ډیوا ولې چرته اور لګېدلې ده ډیوا لګېدلې ده کافر رضی داسې مړوي نو قرآن خو دغه ځای کې دا معنا وکړه هلته نفاسات کې چې دا کومه معنا کوي دلته وکړه چې ګوره تا عوام په دې ډمبوزو وباسي که نه دي وباسي لیطفئوا نور الله بافواههم معنی یې کوي چې الله د دین ډیوا پیغمبر او قرآن ولګوله بل اکڑا د دین رڼا یې راوړه مشرکان لګیا دي لیطفئوا نور الله چې مړ کی د الله پاک دا رڼا بافواههم په خپلو پراپیګنډو باندې معنا دې زده کړه مولانا صاحب دا ته په خپل درس کې دا معنا کوي خو چې قل اعوذ برب الناس ته ورسې نو بیا درنه یهودي جوړ شي بیا درنه ظالم جوړ شي کني مینس کې ته مسلمان وې معنا ټیک کوي ته نو د نفاسات معنا دې مزده کړه نفس فی روعی معنا دې مزده کړه اوس پاتې شوه من شر النفاسات فی العقد راشه چې قرآن کې درته وښیم واوفوا بالعقود ملا صاحب دې ځای کې ته ټیک ټاک مسلمان یې ته وایي چې واوفوا بالعقود الله وایي چې تاسو په خپلو عهدونو باندې پوراوالی کوئ خپل عهدونه کم عهدونه چې دي زمونږ ستاسو عهد دی منځ کې چې موږ مسلمان یو دا غوټه ده موږ تاسو څه شي راتړلي یو اسلام غوټې راتړلي یو یو ځای ته یې کړي یو کنې ته د یو ځای زه د بل ځای هم دلته ولې ګرمۍ کې راغلی بره وګوره ټاټونه هم سم نشته پکیم نشته دې دومره اور ګرمۍ ته ولې راغلی ما استاد دا غوټه د څه شي ده اسلام غوټی کی تړلی دا د پلانکی لور ستا ښځه چې ده ستا کور کې کله دال نه وي کله در کره وړه نه وي کله در کره لونډان وځي نه وځي کله دی چې کوم دی ښځه په کوته کوره ایساره کړي وي دا د پلاني لور دا د پلاني لور تا سره دا تکلیفونه څله برداشت کوي دا تا نه ځي ولې نه خان کره ولې نه ځي نواب کره ولې نه ځي پلار کور ته ولې نه ځي دا ښځه تا سره په کمې غوټي کې تړلې ده نکاح په غوټي کې تړلې ده کلي کې خلق د یو بل غم و خادي کوي سره د دې چې یو بل سره یې نه لګي په مړي کې ناست وي زړه یې نه لګي خو ناست وي دا د کلیوالۍ غوټي تړلې دي غوټه ده د رشته دارۍ غوټه ده د پاکستانیت خپله غوټه ده د ملک خپله غوټه ده د ملګرتۍ خپله غوټه ده هلکه تا دې هلک سره څه تعلق دی ته ورته چې جي دا زما یار دی دا ستا غوټه ده نو الله فرمایي من شر النفاسات پناه وغواړه د شر د هغو ګروپونو د هغو خلقو نه چې هغه پراپیګنډې او رانیانې او چغلخوریانې کوي فی العقد د غوټو په منځ کې د ښځې او د خاوند غوټې منځ کې غلی غونې لاړ شي خاوند ته ووایي چې ښځه ونه ستا ښځه خو سړی په موبایل خلکو سره خبرې کوي غوټې کې پوکې وکړه کوی نه که ښځې ته ورغی ستا خاوند بهر ولاړ وي جنکو سره خبرې
غوټي کې پکې او کوي نه ک الا کوي نه ک ستا ملګرتیا ده ما سره دی دوستی ده تا ته سړی راغی یاره مفتی صاحب تا ته ډېر سپکاوی کوي که نه یاره بل ورځ ته نوي ملګرو ته ستا بد وي غوټي کې پکې او کوي نه ک د قومیت غوټي خلاصوي د ملګرتي غوټي سستوي د دوستۍ د ښځې او د خاوند د اسلامیت د قومیت د رشتہ دارۍ نو الله فرمایي من شر النفاثات فی العقد مالوی صاحب که ته عقد نه وایي چې نه دا د تار غوټي دي نو نرشه اوفو بالعقود کې دا معنا وکړه چې تا دا کلي ولا وباسي که نه دی وباسي معنا زده که مولوي صاحب خل به دې غولولی وي خو موږ نه غولیږو موږ د الله بندګان یو من شر النفاثات فی العقد معنا دا د شر د هغو ډلو نه نفسات مؤنث او جمع ځکه ویلی دی چې ډله ده ګروپ دی یو کس نه دی داسې ګروپ دی چې د هغوی کار دا دی د خلکو په منځ کې شیطانۍ کوي د ښځې او د خاوند په منځ کې د ملګرو منځ کې کلي کې داسې خلک وي که نه وي یو وي که درې څلور پنځه وي دقه نفاسات دي دقه عقد دي د پلنکي د ورورۍ غوټه خلاصه شوه پرونه پورې ورونه و په یو بلې مړی کو نن پکې شیطاني وکړه یو ورور د بل ورور کپن اغوستو ته نه دی تیار غوټه خلاصه شوه تا ترې نه څه شی جوړ کړی دی ای های فتعین الکتک للباز ګل